الرحمن الرحیم باب الخروج الى المصلى بغیر منبر. وتل عیدگاه ته لپاره د موز د اختر بغیر د منبر نه اولا وجود د منبر دی چې خطیب پاغي باندې خطبه په طریقې مسنونه ادا کی. تکه چې بین الخطبتین چې کوم جلسه ده نو هغه دغه سي بغیر د منبر او د کرسۍ نه جوړیږي. او بعض روایتو کې د غټو عارضی منبر د حدیث نو ثابت ده. نو نفس خروج ال المصلى بدون المنبر جائز ده. یو زه داسي منبر جوړ نه کړی شو منبر او نړل شو نو د منبر خطبه دی پارا د منبر وجود شرط نه لري. فقط تمره دی چې تسهیل دی او چا باندې خطیب صاحب باندې. البته نور روایتونه وجود د منبر ثابت دی. بخاری چونکه دای په شرط نه و نو ځکه امام بخاری علیه رحمت الخروج الى المصلى بغیر منبر معنا عیدگاه وتل بغیر د منبر. او دام مسله واضح شوا چالکا اختر پرده باندې خطبه ویل کیږي با او دمر باس ته چې د خطبه رتبه بسنګي د خطبه مرتبه صدا قبل صلات او کې بعد صلات. نو بعض علماوی چې نفس خطبه ویل دي ترتیب واجب نه دی. جو ترتیب واجب نه دي نو الاولا ان یاتی به بعد الصلاه. لیکن کچره سو تقدم د خطبه علی الصلاه وکي دا موزیکيږي فقط خلاف د طریقې مسنونی نه براش واجب نه دي. په دې لحاظ سره چې موږ دا وایو نو تقدم د معاویه سے یا د مروان سے یا د زیاد سے اغیز خطبه مخکې کړي وي. بعض روایتو کې تقدم نسبت عثمان سے تم شوه دي. خدایي باندې علامه نووي کلام کې چې دا خبره خوندور نه ده. البته حضرت معاویه سے تقدم کړو بیا دغه په موافقت سره مروانم کړي دي خپل ځای کې او زیادم کړي دي. او دغه وجه او عذر ذکر کوي چې چونکی زمانه د اختلاف وا نو په دې وخت کې د خطیب بیان ته بغوږ خلقو نه خو نو دغه یو اجتهادي تور باندې خطبه مقدم کړه چې موږ په خطبه کې موږ خو باسي را پسې کوي نو راځي په دې خطبه کې خپل بڑا صباس ونه شو کنه لکه د مقررینو د جلسو طریقوم دغه ده چې کوم لوی مقرر راځي وشکنه نه خروج راځي لکه احمد چې روس راغی اسلم چې روس راغی نو دغه نمخ کې واړو مدرسین چې دي واړو مقررین چې دي نو هغه لاوډ سپیکر ګرمي او تقریر نه کوي ځکه چې خامخه داخله خدای لوی سړي تقریر اوریدول راغلي دي نو مخکې کې چې هغه سړی محمود وی کی غیر محمود وی اشعار مشهور وی کی غیر وی خو خلک دې خبره سم اوري ځکه چې لوی شوی تقریر راغلی نو دارنګ دوی خو موږ بخامه حقو نو په دې اعتبار سره ای په خطبه مخکې کړه چې زمونږه دا خبري او بیانونه ادي واوري جی. وفي قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني ابن اسماء عياض بن عبد الله ابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى راوتبا کورنا اختر وړي کی لا لوی لیل المصلى فاول شین يبدو به الصلاه اول هغه عمل چې حضرت په عیدگاه کې شروع کاو هغه ابتدا په مانځه وا ثم ينصرف نبي ابد مانځه راو ګرځید ويقوم مقابل الناس نو بدرید مقام مخ کون کې خلق تا نو خلق بطول حضرت ته متوجی شو. والناس جلوس على صفوفهم او صحابه خلق مقتدیان دی بناسو په خپل صفونو باندې فیاعذهم ویوصیهم فیاعذهم نواز بکو دوی تا پرد منکر
ويوصيهم وصیت بکو دویتا په اطاعت معروف ويأمرهم امر بکو دویتا فإن كان يريد ان يقطع باثا کچر اراده بوا ان يقطع چې راغوس کی معنا انتخاب کی دی او ډلې د جهاد نو قطعون منتخب وکړه او دلته د انتخاب میں تعبیر فقط سره کړ دے ولی لانهم يقطعون عن الاولاد وآل البيت لکه چې دویم ځان لکی کنا لکه تو سراغلی نو د آل بیت نه ځان لای کنا نو ته چې لکه اوس مونږ تعدید نه چرتولیګو نو ډلې د طلباو نه به ځان لشي نو مکتوب شي ان یقطعنا مراد چولیږي او ډلا لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی چې وا نو دا خو د تعلیم او د تعلم او د دعوت او د تبلیغ وا نو دغه دعوت او تبلیغ وکړه پدیو چې کسان به منتخب کړل چاله ک تاسو بلس کسان مردان ته ده لس کسان به افغانستان ته ده لس کسان به سواد ته ده پوښتنه بټخېلی ته ده دا چې مختلف زینو ته تقسیمول با او یا امر بشیء امره یا کہ حضرت به اراده کولا چې یو خبره امر کی نه به د اختر پر د امر کاو لکه په خوا به دغه سعودي جماعتونو کې د کلی یا د محلي چې کوم اهم مسائل وو دا به اختر پر د علماو ائمه یا د کلی مشرانو بغه کول خلک ټول جمع لکه دا تړون دی او دا تړون دی او دا تړون دی او دا پرانستون دی ا خبره به جماعتونو کې فیصله وشوي ثم ينصرف بیا به کوته لاړ بس دیجه پر د حضرت معمول بیان شو اوس دیجه کې مخ یو خبره ذکر کیږي ابو سعید صحابی دی ابو سعید صحابی دی اور مروان تابعی دی نو ابو سعید و مروان روانو نو چونکه په زمانہ کې چې کم امیرو نو دا کار د خطبه بدیاغیو نو دغه وخت کې مروان چې کم دی کنه ابو سعید رضی الله تعالی عنہ تا لاس واچو او میراب خطبه ته راخ چې خطبه مخ کې وایا مروان ابو سعید ورته نه مخ کې موضوع کا هغه وی نه مخ کې به خطبه وایو دی نه ویلکه ز چې کوم پویګم هغه ډیر به تر دی چې د پیغمبر علی السلام سنت دی هغه وی رزون پویګم په دې خبره چې په دې مخ کې کولو د خطبه کې څه خاص رازونه دي او هغه ما درته وی فقال ابو سعید وی فلم يزل الناس على ذلك همیشه خلق په دغه طریقې د سنت عمل کوونکی چې موږ مخ کې خطبه رستو حتا خرجت مع مروان تر دې چې ورځ مروان ابن حکم سره وتم هو امیر المدینه او د مدینه گورنرو له طرف د حضرت معاویه رضی الله عنه فی اضحى او فطر یاد مې دي چې دا زمو خروج لوی اختر کې پوړی کې فرما تیر المصلى چمنګه عیدګاه ترالو اذا منبر بناو کثیر ابن الصلت چمن قتل نه یو منبر چې کثیر ابن الصلت جوړ کړو او کثیر چې کم دینو دا نوم د یو صحابي دی اسو کې دا تابعو او کثیر خو نمو کنه نو ادب بکای بیا ادبی چې د سره غر کوي یو مولوی صاحب وفات شوی دی نو یو سړی په یو ځکه قول پیش ک چې حافظ ابن کثیر دا خبره لیکلې ده وی دغه خبره سه حجت هغه ابن کثیر دی چې ابن د یو نه موږ به مانلې و دا خو ابن کثیر دی دا خیال ورته په دې پوښو کنه چې دې خو د څنګه پلارانی نه دی معلوم معاذ الله اعوذ بالله استغفر الله دا بیا د بي سره چې کوم دې خرابوي دا ګوره د کثیر ابن سلطو کنه او چې د کثیر سوزه پیدا شولای ته وسوي موږ ابن کثیر نو په اعلامو کې خو چې کوم دې کنه د معانی او اعتبار نه خدا غو باز خلقو ته پتی باز ته ني نو کثیر ابن سلطو فاذا مروان يريدو مروان اراده کولا ان يرتقيو چوخجی دلر منبر تا قبل يصلي مخد مازنا فجبست بصوبه نو ابو سعید وی ما دا مروان د کپڑے نه راکد چوغې نه منی ورا مخ کا چر مخ کیشا
مزلا فجبزنی باقی زراخ کلمہ منبر تا فرتفع فخطب قبلس مزنمخ کی خطبہ ولا فقلت لهما غيرتم والله غيرتم سنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله قسم می دی پر رب باندې چې د نبی سنت مبادل کا نبی طریقہ مبادل کا پیغمبر طریقہ چې وا ان الخطبه بعد الصلاه او ته چې نو قبل تا الصلاه قبل الخصوص تا الخطبه قبل الصلاه شروع کا فقال دی ابا سید قذاب ما تعلم لا زمانه دا خبرې چې ته په پويږي هغه تقدم دا صلات شو هغه زمانه لاړه معنا خلق اتفاقونو مینا محبتونو او اختلافاتونو او اختلاف دے اس کے چرزا مزمخ کیوں کم زما خطبه ته سو نکینی فقلت ما عالم والله خير مما لا عالم دانو چې لا تعلم دې کوم ادب دی قسم می دی په خدای هغه خبره چې زه اورم چې هغه تقدیم د صلات په خطبه دی والله خير دا ډیر بهتر دی مما درسنا لا عالم چې ما فلم کې نشته چې هغه تقدیم د خطبه په مانزه دی دا نه چې ما تعلم ته چې سپوږی دې کوم ادب شګنه خو مسله پای تور رسیدا کنه زه چې سپوږم هغه ډیر خدي دغه سینه چې زه په نه پوهیږم معنا خلاف د سنت په عمل خو زه نه پوهیږم زه خو پوهیږم پس هغه عمل چې موافق د سنت دی هغه ډیر بهتر دی فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا دې بشک دا خلق نکینی مونږ ته خبر نه چې زموږ اختلافات دي بعد الصلاه فجعلتها قبل الصلاه مخکې وګرځاو برستا حاشی په دې باز کړي لري چلکا په دې باندې کدي کې او صحابه مو بیا اختلافات ولرا نغله جنگ وريونه شو وغيرها وغيرها علما وی چې دا تقدیم دا خطبه تقدیم د صلات علی الخطبه دا امر واجب نو نفس عمل د سنتو او اتیان فی اولا او چې موافقت د سنتو او موافقت سنت کی برکات وی عزیز ډیر زیات خو چونکه دیوم یو نوع د مجتهدین نو اجتهاد دا چې لا یجلسون لنا نو په دی وجه باندې مخکې کړي وا لیکن منګه بیا امت دې قائل نه دي خلاف دي امت دې نه خلاف دي چلو باب دې په بیان د پیادل تللو جمعه تا ور رکوبی یا په سورلې ال العید مزد اختر تا بغیر اذان ولا اقام فدی حال کی چې اذان بنی لپاره د مانزه د اختر ولا اقامت او نبی اقامتم نشته او اذانم نشته ځکه پیغمبر علی السلام چې لس کاله مدینه منوره کې اختر او مزونه کړی دي نو حضرت نه ولا اذان ویل او نه اقامت کړی دی نو لہذا اذان او اقامت لپاد صلات عید دا د بدعات نه بشمار لیکيږي خلاف د سنت دی بل مسله دا چې امام بخاری داوي چې اختر مزلا تلل دی عیدګاه تا استا خوغه دا چل مشو پیادل زی او کستا خوغه چې په موټر سایکل زی فوجګنه په سوارلې زی لیکن اولا خو زیاد بالمشی ده لیکن چې چونکی سړی بوډاوی بیماری وی یا لار لری دا اوتلې نشي د رکوبم کول شي او زمونږ یو بزرګ ایمانه کولا المشی والرکوب کی ترغیب ده مصلات دتلو چې مړه مصلات ځان رسوي کې پیادلی کې په سوارلې وی خدان ورته رسوي نو مسله دا چې مصلا آباد کړي او اصل نقطه هم دقه ده پیغمبر علی السلام چې په مصلا کې اخترونه کوله صرف دی لپاره چې شوکت مسلمان غلبه او جذبه د مسلمان اکثریت ته مسلمان هغه دشمن تخکار کاو ځکه حضرت پتو سوای تقرونه کې حدیثونه کې تبوی دا اوري با
چې پیغمبر علی السلام تاکید او چې زنانیم باروزه بډایګانم راوزه جنکه پیغلم راوزه او کې چا څخه چیلنی او پړونه ني دبل په پړون کې ځانو راون غاړه خوراشه مخله زای مطلب سو چې کم سے کم جذبه شوکت او غلبه د اسلام چې کم دی هغه دنیا ته اخکار شي او کم برکات د دعاګانو دي چې غینه د مسلمانات محرومات نشي. قال حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا انس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الاضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاه. حضرت په موسکو د لوی او د وړکی اختر ثم يخطب بعد الصلاه بیا به خطبه رسو ویلا. نو معمول د حضرت داو تقدیم د صلات علل خطبه دي. وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرنا عطاء بن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدا بالصلاه قبل الخطبه قال واخبرني عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن زبير في اول ما بويع له عطاوي چې ابن عباس سیب سره ولګ عبد الله ابن زبير تا پاغه زمانہ کې چې په اول ما بويع له پاول هغه زمانہ کې چې حضرت عبد الله ابن زبير تا خلق بیعت کو او دا تقریبا 3 سنو پس دا یزید ابن معاویه د وفاتنا عبد الله ابن زبير چې کوم دی الکه مچوالی سرکار اوپر راوړو انو کله چې دی د خلافت اعلان کو په مکه مکرمه کې دغه وخت ورته حضرت ابن عباس دا خط لیکا اسو کو جدا پیغام ورته ولېګا چانه لم یکن یؤذن بالصلاه یوم الفطر وانما الخطبه بعد الصلاه. ماشاءالله چې ته چې خلیفہ کېږي نو دا دوه خبرې به یادې یو دا چې موږ د اختر لپاره باغ نه ویل کېږي او دیم بدای چې خطبه به د موږ نه رسوي بانګ نشته پښتو کې هم نشته ښا بانګ چې نشته نو په عربی کې نشته هم په خطبه کې نشته. بعض علاقو کې داسې وي شابه 15 منټه پاتې زر راځي بیا به یو 15 منټه تي چې بیا به اعلان شابه ها یو ځل اطلاع ورکول شي لاوډ سپیکر کې چې بھئی د اختر موږ په 8 بجې بکیږي ټیک با 8 بجې ودرېږو او ټیم ته ځان رسوي دا خو اطلاع شو دې ته باندې نه وي او پاک دې ته چې زر راشه حي علی الصلاه راشه دا بنوي ورته. قال واخبرني عطاء في شو كنا واخبرني عطاء ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال دوی لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى ورکی اختر ذل اختر په ورځو کې بانګ او اقامت با نوی لکېدو د شری ته ګوري کنه ته به بس اوس مړ نه نشي دې دای وان جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدا بالصلاه ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل منبر نکش فاتن النساء راغه ادخل طرف تا فذكرهن نایت الاخرت ترغیب ورک ایت نصیحت ورک دا احکامات متعلقه بالنساء چې غیبت بنه کوي تهمتونه بنه لګوي بدګمانی با پچا باندې کوي چغلیانی باندې کوي ځکه چې دا امراض چکم دی په شان د بورو د دې په خېټو کې ټکی شوی چغل خوروي خامخه د خزي کې مزاج په چغلای کې خامخه او شو کنه بد ځنه خامخه بدګمانیم کوي چې چرتا د خزو په مجلس کې چاته یو زنانی سره دی اته په خندا خبر وکړه نو خزه بدوی چې دی وسه زما خاصه تعلق شته
وشکنه ولی ورته خندلی مسکه شي ما ته اوسه پوری خندانه دا کړي وګوره دي ته وکړه چې چل خوده ځان مړ کومه وشکنه وهو يتوکل على يد بلال اور حضرت صلی الله علیه وسلم اعتماد کړو په لاس د بلال صاحب و بلال باسط صوبه او حضرت بلال چې وړون کې خپل صادر یلقي فی النساء یا تلقي فی النساء صدقتن اچو په دې صادر کې زنانو صدقتن چندا قلت لعطا ما وتي اترى حقا على الامام الان ان ياتي النساء آیت ویني دا خبر لازم د امام چې دیو مرضی بیان تا لپاره د خذو یعنی پیغمبر صاحب خود اختر لوسو بیان کړي د خذو تا نو آیت دا د هر امام فرض شو واجب شو چې احمد په خپل علاقه کې امامي چې د تقریر بیان کی رجال ہوتا بیا به خامخا د خود مجلس ترازی اور هغه ته هم تقریر کوي چې بیا ترګم توري کړی ونشوي فيذكرهن حين يفرغ قال ان ذلك لحق عليهم دا خبره مناسب د ائمه باندې ومعلوم الله يفعلوا او څه معنی دې د دینا چې دا ائمه اطاعت پیغمبر علی السلام نه کوي معنی کې پیغمبر علی السلام خطبه د رجال نه بعد خطبه نساء ذکر کړی دا ورغه ترغیبات خو اخلاق ور کړی دي چې احمد امام شي معلوم الله يفعلوا نسشه معنی دې چې دا بنه کوي معنی دا به کوي خو تاسو دا خبره آسان نکړه نن لاوډ سپیکر شته نو ګټ ته خبره رسی اړو پروا نشته ده او چني نو اف ام داس شته چې هغه چې څوک شوقیان نو ارسه رسي او اليوم د دین مخالفت په تور باندې ارسه بند کړ چې د دین خبره چاته نه رسی اج څوک راځي جمعه ته دغه ځان له خبره د خو چې د دین خبره ور پسې لاړ نشي اوس دغه سه حالات شو کنه لاوډ سپیکر بند کړ اف ام بند کړ یره چې څوک په کور کې زنانه د جمعه خبره وان لري په بهر حال چلو مخکې دا الخطبه بعد العيد بس آسان دې هیڅ شی پکې نشته منډه او ځابه ابي قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن ابي عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلفای راشدین دق عملو چغیب خطبه رستو الى مزبه مخی کو چلو وفي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسامه قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون على اليدين قبل الخطبه وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها او مزنو لم يصل خان لم يصل اتصال تو يصل صلاه دوي لم يصل قبلها ولا بعدها ثم النساء بياد خذ طرف تراغه وما بلال ورسل بلال فامرهن بالصدقه فجعلنا شروج زنانه يلقين چې غرزول کوله دې صادرتا لکه پرون چې تاسو صادرتا غرزول ما دې نری غون چون له څه پیغام مو غرزول وزکه مولوی صاحب چې لاسونه ټول چت کې درود شریف وای چې څوک پیغمبر اسلام باندې درود منی دغه لاس د جیب ته وړي او چې سیرا غرزوي نو مم بیا پکې اصول په غرزول ما یو څه بل نه خبر شو نه وره او ما چې کتل یو دمره ونه بچي یو دمره مړ هغه له اصول په غرزول ما کمال نه صادره ډک شو د خیر سره فجعلنا يلقين نو تلقي المرأة خرصها یا خرصها ورزول زنانو اخپل بالای وسخابا اخپل هارون امبیلونا سخاب امبیل توي چې په غاړي باندې کنه اور خرصتوي کینټا سوکته بالای وي سوکته کینټا وي غوټي غوټي کینټي نو کینټي ورزولي بالای ورزولي خپل هارون ورزول بنت یاد دي پندای کې یو کال ترجمه کې طالبان ډیر زیات شو مدرسه ډک ډک جماعت بر بالکل ډک او ډیر طالبان چې نو هغه واپس پتل جمعه کې شیخ وی چې ما خو دې هفته کې طالبان واپس ولېګل خدا قرآن طالبان دي نو زماله اوس احساس راغی
چرته الله ته وي چې موږ دمر لری نرالو او غلام الله زیرانه ک درس لا زما خو چې کوم وسنو او اوش اوس کې چرتا سو وای چې دا قران دی داخله خزده کی نو دو سیزه دي یو مالی تعاون ضرورت دی او دیم چې کوم دی د رعایش زیونو ضرورت دی البته وزنانی د سړونو زیات راتلی مزلا خو مستقل یو ځای وو نو چنده کېده کله لکه جمعهتون کې جمعه پسې کی دا خو شيری خزي او خياري نو کې کېنټي بنگړي بدل کړ تار کې ووتر ورسره رقا چې من بیگم فلان دم رسولنا من بیگم فلان تم رسولنا انا شیخ صاحب چې کله با خطبه یعنی تقریب اخلاص ک نو 25 منټه با خلق سنت کو نو دی بدای وخت پیسې میسج مارلې کمیټه والو هغه راغله شیخ ته کې خو دې شیخ وکړه والي دی او بنگړي دی او فلان کېده شیخ را پوز کړم به بہت سلام هغه خبر دی عجیب وکړه دا وی زنانو کینټي راولې ګلې بنگړي لیکن زما غیرت دا نه غواړي زه دې زنانو بنگړي او کینټي خرڅ کم او په دې مدرسې ولګوم اے نوجوانانو تاسو کې غیرت نشته دې خو زنه ته شرم ناراضي ویل کنه او نوري سنای اچھا موضوع شنو بس خلقو جی زماته دمرا جی بلې جی زماته دمرا بلې دمرا خوشو کنه بیا نه ابي مکان کی بھی ضرورت ہے داسي دورو کنه چې ډېر کسار چې کوم ډېر مالدارو دغه دو بنگلي دو منزله چو یو چې موږ برنه منزل خالق طالبان اب چا وایي چې موږ هغه فلان کې ګودام زمون خالق طالبان تقریر دې پېنډای کې په دې ګودامونو او په دې بنگلو کې خوار شول په پای کال باندې ډیر زیات تور پاو بل کال بیا غوټ بورډ لګېدلو چې 1100 سے زیادہ طلباء کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے او داخله به هغه چال ورکول چې چا به شرجامي ویلې وا چې کوم سړي به شرجامي نه ویل درس کې نشو کېناس بالکل اجازه ورنه چلو وای قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبير قال سمعت شعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك اصاب سنه ومن نحر قبل الصلاه فانما هو لحم قدموا لآل دا غوخه وجه خپل خاندان له مخ کې ټک ټوکړه ولېګلا ليس من النسك في شيء جديد قربانه عمل سره هیڅ نسبت نشته ده فقال رجل من الانصار يقال ابو برده بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جزاء خير من مسنه ما خود مزمخ قرباني وکړه لا علالم وکړه لاخو ما څنګه یو پسکوره ده آش پګ میاشتي ده ورده د کلیزنا حضرت اجالو مکانا وګرځوا دا پسکوره په زیاده مخکنی ګډ لیکن ولن توفیا او تجزیان حدم بعدک دا تعالی پر خصوصیت ته هرگز به پورا نکړی شي یار هرگز به جایز نکړی شي دا پسکوره د کال نکم د هیڅ یو کس نه تا نرستو د پسکوري اس گنجائش نشته ده دا فقط تا خصوصیت ته چلو مسئلہ باب ما یکرو حمل السلاح باب دې په بیان د مکروهیت د اوچتولو د سیسز د وصلی فی العید والحرم فاختر مازکی او په مقام د حرم کې وقال الحسن البصری وی نهو من کړه شوی دی داخله ان يحمل السلاح يوم العيد چې دوی اوچت کی وصلی پرز د اختر الا ان يخافوا عدوا هغه یو سړی د دشمن نه یریږي نو هغه خائف د پاره اصله اورل شته دي علماء کرام صلحای امت دا دو خبرې یاد کا حضرت علیہ السلام تدور کې مسعود پاک مبارک دور کې د اصلحو اختر لا او حرم کې اورل د دې اجازت نو وجه سوا زکه چې حرم خود امن زید نو وصله سره وړي ننم په حرم د مکه او مدینه کې تبا پولیس سره شرطه سره
تماشا نه ویني دلته کلاشینکو پروت دي کنه د کیرو نه ډک زنګون نه ډک الته دا شی بنی نه تماشا د چا دغه ملخ ته بس دغه څه تاسو په شان لګیږي البته سپیشل فوج کله راځي دا جمعه نای څنګه تماشي وی وړي وړي هغه اعلی قسم تماشي هغه دې چولي بس لیکن دا نور بلاګان ورسره ماشینان ورسره ني اوس ورور تم کارونه خرابيږي نو البته کې اسلحه او وافر کیږي خدا حرم احترام داده چلته با اسلحه نه وړي دیمه خبره ده چې عید الکه د اختر پر د اسلحه نه وړي ولی به نه وړي ځکه چې د اختر د اجتماع رض ده او چونکی دغه زمانه اسلحه خطرناک وي تورا و نيزي نو تورم تیری دایم سوکي نيزه چکم دا غم نوکداري دا غو تماشي نه زړه خو با د دې خو خو تعلیم لګي مثلا او ډیر ملانجی دي دا څه خو دزمز نه کی کنه چې چا څو لګي خصوصونه خوږي نو مقصد دا چې دا ایام د اجتماع دي نو استاد وجنه چاله تکلیف ونرسي او تاسو به ان شاء الله شمائل کې مراشي ابو داود ثانی کې به تاسو دا ویلي پیغمبر علی السلام فرمایلو کې فرزن یو سره اسلحه وړي په بازار کې نو دې بدل زوک او د نو کې نه نيسي دا خیال نه وسره لکه دا سما څخه چاکو دې ډېر اعلی او قیمتي دا خو بند خو مثال لکه لور دی نو ته به دې نه نيسي دلته چې بلار ځګه نه نو هغه لور تیر طرف نه هغه بلاس کوي نيسي چې دا چاته نه رسي دارنګه تبرګه ده نو ته اوس په نه هغه غاړه چې دا هغه به خپل لاس ته نه تیرا غاړه بزان تراولې سټای په بل طرف تراولې چې چاله په تکلیف ودرسي لفظ د په لاس کې چې دا نو داسې به نه نشي داسې بلکې داسې بزان سره جوړته نشي داسې شیخ د پنده با جمی پر چرات الله کې بلغت داسې ونیولې و دیوره طالبان ورته چې ته خلق ته لګای نه ولې داسې نیوي ودا خطبه دی پاره او دا ځکه نسما چې نبی علی السلام منع کړ دې لکه سوکه چاته تکلیف نه رسي او چې داس بار خل راځي کی کنه ونه چترې ورته داسې کی نو خامخا چترې سوکه بل لګي انن سبا په انسانيت بالکل ختم شوه دی باران وریږي چترې ده یو سوي سره او چې بل سره راځي نو دې به چترې دغه سنیولي الګو دې چترې سستنی دی بل له بسترګو کې لګي نو کم څه کم اوچاته کچه بل سره اسانه سره تیر شي یا چې دا زیوی الته کې چترې بند ده خدا خبري خیز دکا چې کله و طواف کوي کنه الته خلقو الته خیراتی چترانه ور کوي کنه عرب نو دوی په طواف کې هم چې کوم د چترې په فزان باندې ولي نو چې پلار حاجی بل زین کله په داستان پسترګ کې راځي کله په سر باندې راځي څوک دي خلا په دوی له طریقه ناراضي یاد شو خبره توجه وکای مخکې دا وفي قال حدثنا قال بن يحيى عبد السلطان قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن شوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنن بس ګوره یو خبره به یاد کړئ عبد الملک بادشاہ او دی حجاج ابن یوسف ته دا خبره لیکلې و کله چې ابن عمر حجلتو امیرو عبد الملک حجاج ابن یوسف ته دا خط لیکه او په خط کې داو چې الله یخالف ابن عمر چې تبګور ابن عمر مخالفت نه کوي او په هر مسله کې به هدایت عبد الله ابن عمر نه اخلي چې کله به سم مسله شو ابن عمر به داسو کا محجاج خدا ز پته دا دغیله به ابن عمر دا نصیحت خوخ نو یو کس له نيزه ورکړه او هغه مسمومه وا زار آلوده وا او ورته چې ته بداسي چې کوم ځکه ابن عمر کنه داسې اخپې سره بوله کنه دا څوګه لګا نو ته لا حضرت ابن عمر نو دغه د اخپې د تله ورته وی کنه پنځه نرستو چې په خپل پزماکه کې د کومې سچ د زمکه نه بره دي ته تاسو یې تله نو په دې تلی باندې دا روم هاو لګیدا هغه مسمومه وا هغه سره عبد الله ابن عمر بیمار شو بیا شهادت سبب دغه ګرځیدل نو چې دې بیمار شو حجاج ته پته چې زخمی شو نو حجاج ته پوت لراوي
چې دا ته چا زخمی کړي او څنګه زخمی شوي په تا زخمی کوم کنه چې ما څنګه زخمی کړي لکه چرتا د اصلي د اوچتولو اډر نه وکړي زبدي سړي ولې زخمی کولو ما خدا وکړه داسې را سره کنه نو خلک د خلقو خيشي پاره زمانہ کې كنت مع ابن عمر حين اصابوا سنان الرمح کله چې ورسېده دیتا هغه سوکه د نيزي فی اخمص قدمه هغه تلی د قدم کې اخمص پیژنې کتلې فلزقت قدمه بالركاب نو جوش لوجد ویننا قدم دې په الركاب پر رکاب باندې رکاب خو پیژنې کنه هغه اسبان چې خيجي پایدان ورته خلق وي چې کم کې اخفقې دی او چتېږي فنزلت نذ کوشم فنزاتها ثم دانزت وکلا فذلك بمنن دا په مقام د مناو فبلغ الحجاج خبر حجاج تو رسیدا فجاء يعوده راغت پوسلا فقال الحجاج لو نعلم من اصابك دا بیکار صدقه خبري لو نعلم ما اصابك کی چرما ته پته وی چې چاته درمن کړي نو عاقبنا مقدر دی نو ما برنی ولې سزا ور کړی وا فقال ابن عمر انت اصبتني تاخذ زخمی کړم کنه ځان له سزا ور کا زخمی کړي خو تازه ما قال كيف بحملت الصلاه في يوم لم يكن يحمل فيه تا اوچا تکړه وسلا پاغرز کی چې نبا اوچتو لکه دې شو په دې رز کی وسلا نو تاسو څنګه اوچا تکړه الکه ته امری اوچتول باندې لہذا نسبت چاته شو امر تو شو وادخلت السلاح حفل الحرم او تا اجازت ورک د نقول د وصلو حرم تا ولم يكن السلاح يدخل في الحرم او تا نمکی په حرم کې بچا چاکو چوڑا کې نه راړلا وبه قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابي قال دخل حدث على ابن عمر وانا عنده قال وي سعيد بن العاص وي چې راغه حجاج ابن یوسف ابن عمر سے څخه او زه ابن عمر سے څخه ناسم کیف هوا طبيعت څنګه دي قال صالحون ټیک ټاک نو د خیره فقال من اصابك يا صابني من امر بحمل السلاح چا رسول تا د تکلیف هغه چا ته امر کړو پوښتلو دا وصلي في يوم لا يحل فيه حمله هغه ځکه چې چتول پکې حلال نو هغه سوکو یعنی الحجاج باب التبکیر للعید باب دې پښا سار وخت راتل پوښ کنه سار وخت راتل مزلا الکا تبکیر خیر تکبیرم پکې ویل کی غم کا نو ات تبکیر للعید وخت راتل مزلا معنی داوا موږ درته پرنویلو دلو اختر مسکی تقدیم اولاد ځکه اعمال کی رستو دي ورکه اختر کې تاخير اولاد چې اعمال دي مشکلین وقال عبد الله ابن صبر ان كنا فزانا في هذه الساعه وذلك حين التسبيح فرغنا ان كنا بشكومنگا فرغنا في هذه الساعه دا چاشتم چې منګه فارشو د مزنا وذلك حين التسبيح او دا غواخو چې کوم وخت خلقو نوافل کول نفل کله کی چې کم سے کم دا نور یو نزه اوچت شي دانه چې په نقشو باندې وزونه کوي نقشه کې لیکلي مثلا په 6-10 باندې بنور خيږي نو په 6-10 نو الله اکبر الکه دا غو تخمینه ده چې 6-10 باندې بخيږي نو قتل شروع کوي دي نو کم سے کم چې 6-10 لیکلي چې 6:30 بجې مو شروع چې نور اخکار شي تکه حدیث کې راځي تر دې چې خخ کار شي اګه کوړه مخامخ شي ته وګوره علم جائز کیږي نخینه فرغنا من التسبيح د چاش مزتهمنا جناب وبه قال حسن سليمان بن حرب قال حسن شعبة عن زبير بن شعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم نحن فقال ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فمن خاف عنه فعلى ذلك فقد اصاب سنه ومن ذبح قبل ان نصلي فانما هو لهم
لكن عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام خالي أبو بردة بن زياد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة فقال اجعلها مكانها أو قال اذبح ولم تجد جزعة عن أحد بعدك. ما شاء الله نرزيان ما شاء الله. وأخذ العمل في أيام تشريقه وقال ابن عباس واذكر الله في أيام معلومات. ګوره مولانا صاحبہ دیده کې دا مسله فضل العمل فی ایام التشریق بیان د فضیلت ته نیک اعمالو په ایامو د تشریق کې تشریق د شرق نه ده د شرق غنی معنی دی او د شرق اظهار ده نو په دې ورځو کې تکبیرات په جهر ویل کیږي یا تشریق د شرق نه ده او شرق نه مراد یو شی نور ته غوړاول نو په دغه ورځو کې به خلق چې ده قربانیان کولی نو هغه وخت خدا فرجونه نو نه خدا سلاجی راي وخت دا سلاجی نه وي دا خیال ورته او دا سہولیات خونو نو خلقو چې کم ده کنه دا غوخه بنره نری کړی واغه په دې ګټو باندې او په دې پړو باندې وتړلې نور ته به وچولې نو ځکه ایت ایام تشریق ویل کیږي الګس کله کله سبقت لسانی جوشن خان بخومه کنه یاره وانا شمولي سیوا نو فضل الاعمال فی ایام التشریق فضیلت عمل په ایام د تشریق کې ګورم مولانا صاحبہ زار شم د ابن عباس تحقیق نا قران عظیم کی یو ذکر راضی فذكر الله فی ایام معلومات ایو کرازی فذكر الله فی ایام معدودات ومن تعجل فی یوم فلا اسم علی ومن تاخر فلا و یو ذکر معلومات راغی بلکہ معدودات راغی دې څه مطلب دی په معلومات اغه لسره ذل حج دی ذل حجه دی او معدودات اغه درې ورځې د اختر دی 10 11 12 دا معدودات دي یکم ذل حجین واخلې تر 10 پورې د ایام معلومات دي نو په دې ایام معلومات کې الله یاد وای دغه وجدا چې احناف په نسبت دي د نونا تر 13 مازیګره پورې هر موزنرستو د فرض نرستو په مصلی باندې تکبیرات ویل واجب دي مرتا واحده او دارنګي په زنانوم دي او فرق دا دی چې رجال باظهار الصوت و اما النساء باخفاء الصوت خذ بزر کی وی او نارینه با په جار سره وی په زور وی پاکدا تلبیه به نارینه په زور وي او چې تاسو رستا خضر رواني تابرو وي ونه شو مری سیوا الله 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 صفا مروه کې به ته ګوري نو سړي عقل حیران شنو کله کله چې دا سای پرېګه دا نو موانسات منډي وي نو دا پوجي نو حجان خپل ته ټول چې د خیر سره دغه سی لکه تاسو باندې بخاری کې شله دې تیر شي نبي تاسو خپیم غریږي او لاسونم غریږي پوښګانا انوال ته کم سے کم صلیخ رضی انو بیا دې جانو توافونه ټول خراب نه ده کنه لانجه جوړ کړی ظالمات کونه شو ارمان دې نشته کنه کار ال دې څوک چاته سویلم نشي کې چاته نه خپل کار کته چاته و چې داسمه کار خپل کار سره یو سوی زما خبره مانه لیوا من چې عمر لاړو ول کال یو نارینه نوجوانو داسې خسته نوجوان لکه د اسلم چي دي او سره تقریبا 3 یا 4 زنانی وي چې دې زمان دویم چکر یا درې مېر مې دي ته دې دغه وخت د زنانی نیولې دي را کونسه ول داسې کې کرپا کنه هغه احرام نه جفاره دی نو ما ورته ما پښتو اردو ہے سره خستو نه پښتون لیک خسته ډیری په پښتو اردو ما دا په خپل احرام نه فارغ نو ته دوی لا څنګه احرام نه فارغ یو پښتو کې دا یو جرم دی پتا ګډ لازم دی دوی مدا چې دا سوق دی دا یو می مور دا نور می یو می خزه دا دو می خويند دي ما زه ټیک د محارم دي خدا وا اوتل کې زی او د پردی کې بدا وخت اخلي او بیا ول دمر کټ کای
تو دمرا جمع عامہ کی سخت ترین گناہ دے. تم کون ہو بھائی؟ یہ تمہیں ہر سال عمرے کے لیے آتا ہوں, کسی نے نہیں بتایا تم کون ہو. میں نے بھائی آپ کو بتا دیا ہے ہم یہ ہیں, جس نے آپ کو مسئلہ بتا دیا. آئے زمانے کے حرم نہ مخامخ بل مدرسے سولتیہ بہو یاد دیتا اس نشتہ ختم شو سولتیہ اس بلدے کے بھی احناف مدرسہ رہا. میں مدرسہ سولتیہ جائیں وہاں مسئلہ پوچھے, مجھے معلوم ہے, میں چاہ پھر پوچھو منگا غلاڑ طواف کو وغیرہ ہوا سرد تیر شوی نتاغ سوئے سرد دی شدنا حرم کی مات بیا ملاوش نو چراغی نو اشدی پریخو دی رامنڈا کرن دیر ادب و احترام سرما سے ملاوش. ایو وقت بیا خودما پٹکیو مگا نا احرام کی اسر نصر تو منگا انا ما توی یا رتات دی خدای پا دیر اجر ورکی ما سلور عمری مخی کی ہر کاز رازم حضرت اللہ پوری مزما دی مل دی کپڑو مل دی اوزم دیر مالداریو کنا کلا پلار رازی کلا زرازم دام تچارنی وینی اس ما تو چې دې تیر شو کلونو به څومره کفاره ورکو نو ما دام الته تاسو کو ماته و کفاره ورکول مال هیڅ شی نه دی اس مسله نه ده خو چې مسله معلومه چې ګناه نه دی بچ نو خیر خو اکثر مسله سګنا وي نو رجال په جهر سره وي نساء اخفاء سره او معلومات لسرزو توي محدودات دریو رضو توی ٹھیک شو مولانا صاحبہ او تردی پوری چی پدی کی جکم عمل دے دا جہاد فی سبیل اللہ نو محدثین لکی چگہ افضل دے لکہ دارد دیر اعلیٰ دی. ہاں کی چرے یو سڑے لارشی جہاد تا او نئے مال واپس شی او نا زان واپس شی نو پوش پدی صورت سرا من سے مال مشکات کی بھی آئے وقت انہیں خبر ما کی سر سوک ہوئی کہ دا فدائی یا دا خودکش پر دی یعنی جائز دے نو شاید چی دے نہ ہوئی دا منگوئی نو دے دیری یو ملی سے منگ سر پر درس مشکات کو اگر چی آخر کے دا کے دمانا انو مال یو شپگا تا پانی راک لی نوائے کہ دا گلی کرو چی دیزانا دا حملہ ثابت شو دیزانا دا ثابت میں خودے بندہ دلا درسو کرا ما کو درتوی چې لکه کې چې څوک استدلال کوي نو شاید چې د دې ځای نه کوي نو کم سے کم زما عبارت خو پورا لیکل او کانداسه ځکه کله وی مکه چې هغه چې شایش په خیر بیا زما نشته ده خیر او دل تم دا روایت ده ګوره باب فضل العمل فی ایام التشریق فضیلت عمل په ایام د تشریق کې وقال ابن عباس واذكر الله في ايام معلومات ايام العشر والايام معدودات ايام التشريق ومفسر القران زنده آباد. ایام معدودات 10 11 12 تو 12 واپس راشا او کنینو 13 تا فاتشا. وکان ابن عمر و ابو هريره يخرجان الى السوق دوی بابا سکتے دوی دوارا بازار تتلل فی ایام العشر یکبران اذیب تکبیر وی پلاری و یکبر الناس بتکبیرهما او خلق بدوی په تکبیر وی وکبر محمد ابن علی خلف النافلہ اور محمد ابن علی الباقر ایبا تکبیرات رسول نافلنا او دادی خپل اجتهاد دے. ابن عمر ابو هريره سے بچے دا ایام تشریقات کنا بازار کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس بازار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی پدے بازار کے بچے گشوے دے عاشی لکل دے چداولی چونکہ پدے زمانہ کی خلق دا بوتانو پناما غیر اللہ پناما زب کولے او دا اللہ اکبر اللہ لوی دے لا الہ الا اللہ بل الہ نشتے یو اللہ دے دے پنم زبیحہ دا ندا بل چاپنم دا توحیدمو کا نشاتمو. وکبر محمد ابن علی خلف النافلہ دا دی اجتہاد ورنہ نافلو پسی تکبیرات نشتے دے زار شمد ایوب جاننا. مسلم ابن البطین خفی جنے کا غاٹا خیٹا ہوا
خیټه غټه وا ایا دې بیمارو جی عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في ايام افضل منها في هذه ما العمل وفي روایت ما من عمل ندی یو عمل په ایامو کې غرض دې رزنا غرض دې عملنا في هذه بدی لسرزو کې قال صحابوي ولل جهاد قال ولل جهاد الا رجل بلال واورا الا رجل سوا دغه سړینا خرجا چې دی وزي یخاطرو بنفسه چې مخامخ شي دشمن سره په خپل ځان او مالی په خپل مال فلم يرجي بشین واپس نشي پیسې او سره مال او جان دواړي او مالم قربان شي او جانم قربان شي نیست نابود شي ختم شي نماوی کی چرسوک وئی چاله کړه فلان کی مسلې لپاره دلیل نو دی حدیث نه اغستې شي دې پوښتنه غواړم نو مال خود موټر دی ورته ټکر دی انو درس نو تم لاره کوم لا لم يرجي بمالي وبنفسي معلوم پات نشو نفس پات نشو زیادت نه کنه او جنگي دي او جوړ دي نو په خپلم شهید شو توري مرګم ماته شو پکې ارزه ختم شو جی باب التكبير ايام من اذا غدا الى عرفه وكان عمر رضي الله باب التكبير ايام منا باب دې بیان د تکبیر ویلو پرزو د منا ګور مولانا صاحبہ منا کو پیجه نه کنا منا مکه نشپګ مل فاصله کې ده منا مکه نشپګ مل فاصله کې ده او چونکی منا ته چاجي سیرزی د مکه نه په اتم تاریخ زی سار نه هم تاریخ په منا کې رومبه مزدسار التی نو منا نام تاریخ کې د سار مازنه تکبیر شروع شي بیا نام عرض په عرفات کې شي نو لسمه بیا مختلفه لسمه بیا منا تراوړي نو یو لسمم دلته وی نو دولسمم دلته وی نو بیا لسمه ته اختیار دی نو ځکه ایام منا ورته وی چې حجیانو د پاره د دې ابتدا د منا نوي او انتها په منا کې وی نو ځکه ورته تکبیرات ایام منا وي اور نه دی اصل کې د تکبیرات د ایام تشریق دي وذا غدا الى عرفه او کله چې عرفه روان شي په نام تاریخ وکانه عمر یکبر فی قبته بمنا حتی ابن عمر دیو تکبیر وی په خپل خیمه کې فیسمو آل المسجد جمعه طالب واوردل فیکبرون نائب تکبیرات شروع کړه الله دې تاسو ما سره حیل بوزي او شکنا نو کله چې خیمو کې بوزو شکنا الله اکبر الله اکبر جهر خیمن الله اکبر الله اکبر ما سیاسی چیغی شي مولانا صاحب اب خپل بخیمه کې چې موضوع کوي الله اکبر الله اکبر جمعه ته خلق واوردل الله اکبر الله اکبر ماشاءالله ماشاءالله اخره بدم رضیاتو چې مسجدي خیف کې باندې رات لکانا وخلف الصلاه ٹھیک شو کنه ويكبر على الاسواق حتى ترتج منا او بازار کې با خلقو تکبیر شروع کړ حتا ترتج منا تکبیرا تر دې پوری چې وو بغړم بيد منا په تکبیرات سره گونج به پیدا شو په منا کې په تکبیرات سره ترتج معنا आवाज چته دل گونج پیدا کېدل یو گونج به جوړ شو یو قرنجا او برنجا به شروع شو دا یو نیوی لغتو د بیر شیخ طرفنا وکان ابن عمر یکبر بمنات القیام وخلف الصلاه وعلى فراشی مزنرستم او پکټ کیوم او فی فسطاتی پخیما ومجلسی پناس وممشاو په پیادت لوکی وتلک الیام جميعا فارواخه مر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ذکر قرآن وذکر الله ذکر الله یاد کړي یا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک وای کده وكانت ميمونه او ام المؤمنين ميمونه تكبر يوم النهر ايبه تکبیر وی پر د اختر وكان نساء يكبرنا خلف ابان ابن عثمان او زنانو به تکبیر وی امام پسی ابان ابن عثمان پسی و عمر ابن عبدالعزیز سے پسی لیالی التشریق پیام التشریق چنو نوالی تر 13 پوری مار رجاس رزناری نو په جمعات معلومه شو چې ایوب لارشي ورسره زنانی وی او دې حج گئی
ایام تشریق کې دوی تکبیرات وي زنانی خو به ورسو ولاړوي نغیب هم تکبیرات وي او فرق دا دی چې ایوب په چغو چغو وي او زنانا رو رو دی وبه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني محمد بن ابي بكر الثقفي قال سالت انس بن مالك ونحن غاديان من منى الى عرفات ونحن غاديان يمنګ سفر کوونکو د منى نه عرفات ته نو نه مرزوا عن التلبيه كيف كنت تصنعون معنا یعنی سالت عن التلبيه ما تاسو کړه په بار تلبيه كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم معنا اختر په رزو کې تاسو په تلبيه څنګه ویلا حالکه موږ پسې خو یو ځل تکبیرات تشریف دي بیا تلبیه وای مسنون عمل نه او اصل په دې لارو باندې هم چې کوم د کثرت تلبیه لکه تاب کنز ویلی هدایت شریقای ویلی یخو د فقه نه ډک بورای کنه انتم د فقه کتابونه ډیر ناشنا دي چې تلبیه به وای کله چې تاسو رکبان رالو فضا علو تشرفا او حبت توادیا چې برزیل کتزی الله اکبر لبیک اللهم لبیک او سجان نه وي بالکل صرف دمروي چالکا حرم ته چې کله نږدې کیږي نیوی نه شوقي بیا نه وي اسی بیا چې کله موقع ملا شي بیا یو را شروع شي لکه عمران الدین به شروع شي فونشوي نو دی به شروع شي بیا ټول وي نو سبحان الدین به بیا ورپسې شروع شي دا خو د تعلیم او د تعلم خبره وي فنشوي لیکن هر سره مستقل تربیه وي ګوره مسله دا ده خجي كيف كنتم تصدمون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي تلبيه بلا تلبيه وينكي لا ينكر عليه غيبا وچا انکار نکو ويكبر المكبر فلا ينكر عليه چا تکبیر وی چا تلبيه چا دا نوی بلتا چې موایا هر ازادي و نو ویل شي کنه او شي کنه مخکې د شابه وبي قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص ماوی چې ما نارینه او زنان په ټول تکبیر دی ورسې کنه دا خو مصیبت دی کنه دا به زورګه وکړي ته اگر پښتانه وي چې د نوې د نکولې زړی وچا یادولې قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص ودلته محمد راغی برا حشی په دې باندې لوی باس کړي چې دا محمد څوک دی ځکه چې د محمد نسب نه ذکر شوی دا محمد څوک دی پته نشته دی بعض علماء کرام فرمایي چې اصل کی دا روایت حدثنا ابي احمد وابي زيد قال حدثنا عمر بن حفص ولم يذكروا محمدا بعض روایتوں کی بخاری شریف وی حدثنا محمد نشته حدثنا عمرو بن حفص دا محمد کلمه نشته اسم نشته دا په دې روایت ابن سکن کې دا سره راغلی دي او امام اصیلی وی د بعض مشایخنا چې دا محمد نه مراد امام بخاری دی او د امام بخاری شاګرد وی حدثنا محمد ما ته حدیث بیان کزما شیخ امام بخاری تکبر کی حدثنا محمد البخاری نو څه کنا حدثنا محمد البخاری قال حدثنا عمر بن حفص نو معنا دا شوې د امام بخاری او د عمرو ابن حفص په منځ کې واسطه نشته ده خو محمد نمراد امام بخاری دی شاگرد وی حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن حفص او چې محمد بخاری شنه امام بخاری وی حدثنا عمر بن حفص او بعض قول اخر کې چې ده بل واسطه حدثنا محمد ابن يحيى الزهلي قال حدثنا عمر بن حفص خو چونکی په میانځ دوی کې سلغونی معاملاتو خیره میره پروتو حدثنا محمد استاد پټ نک خوازه هم نک استاد پټ نک خوازه هم نک اشاره خو کړه زما یو استاد او ته صحابه کی ما ته قران زده کړو او جوی استاد خو دی وی صحابه کی واضح جنک
چې صحابه کې د کم کلی استاد د شاه منصورو کې د پنځپیرو کې د کم ځای او چې وضاحتو کې حدثنا محمد الطاهر الفنفيري قال حدثنا حسين علي قال حدثنا شيخ جنجوري کنه د په دې ترتیب سره ویل شي ان میاتیا قالت كنا نؤمر من تامر بکې دیش ان نخرج يوم العيد چې موږ اختر پرز راځو حتا نخرج البکر تر دې چې موږ پیغلی راو باسو من خضرها دغیدا کوټانونا خضر هغه زيونه د پردي او زوات الخضر هغه زنانو ته وي هغه زنانو ته وي چې وتل د کورونو نه ډیر کم وي لکه په خاطر زمانہ کې د قوانینو خزي د علماو خزي د بزرګانو خزي دای په کورونو نه وته چرته غمو خادي څوک مړې بوشو نو خلکو بیبيان را روانې دي چرته واده وو نو پټ بیبيان روانې لږ لار په د بیبيان روانې دي زکه دغه هغه کیفیت بداسه د حیا نه ډکو چې خلک به شرمېدل او معاملات کستا چې دې حضرات وي نه وږي او چې کوم غریبانانی نو دای پر دی وي زوات الحدر حدر چې کور نه کمیزي بار اوزي پردنا کې حتا نخجل حیز تر دې چې مونږه عادتنیم بار راو باسو یعنی بیمارانه اصحاب د حیز فیکن خلف الناس ذیبل سکینی فیکبرنا بتکبیرهم نو تکبیر ویل شي ويدون بدعائهم دعاګان وختي شي يرجونا برکت ذلک اليوم والطهرتی دل پدې حال چې امید وکړي حاصلولو د برکاتو د دغه راز برکات چې د خدای رحمتونه دي نو په دې خلق قران نازلېږي جو پتا دي نازل شي کنه وتورتی او پاکي دل د ګناونو نه لکه چې اختر موضوع کې دعا غواړي الله دې پاکي نو دا زنانې به د ګنا نه پاکي شي او بل شوکت دبدبه د مسلمانانو به غالب شي جناب باب الصلاه الى الحربه يوم العيد باب دې په بیان د موضوع الى الحربه نزيتا پرز د اختر ادا حدیث څنګه مخ کې ویل دي الګه چې ګور اختر موږ رضی کنا نو تا نه مخ کې به هربي نيزا اب خزر کی به تور د سوتري شابه حدث ابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك ذل حربته خخب کرشوا حضرت پارا اے نيزا قدام مخ يوم الفطر ونهر دل اختر ثم يصلي معنا دا شو چې په عیدګاه کې وا کې منبر او محراب ني نو سترب خخ کی ایت متوجی ش مستچا باس باب حمل العمله او الحربه بين يدي الامام يوم العيد باب دې بیان د اورلو د نيزي والحربه حنزا نيزا والحربتي برچه بین کنا برچه ٹھیک شو کن آلہ د جنگ دا بین ید الامام یوم العید نو العنزا برچه العنزا لختا والحربا او شل بینے برچه بینے اگر لختا چکت سکا دا چڑی پشان لوی پشخو سوزن وطن کی وکانا او دا شل نبی یو غټ لرګي وو او دلته ورته غټ اوس پر لګو دیلو په خوا به خلکو یې سر جنگونه په خوا خلک نران خلکو اوس نرتوب ختم شي دی اوس خو دشمن چاته د سماعت تکین دی بلر نه نرتوب مې غاښته په خوا ورته عالمه تیار شه هیبت رواز ته برګه شر دادا عام انسان غرض وګورو نوجوان مردی وا چلو وفي قال حدثنا ابراهيم المدري قال حدثنا الوالد قال حدثنا ابو عمرو والأوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي الى المصلى والعذرات بين يديه والعنزه بين يديه او عنزه برچه لخته مخد حضرت نه بوړل کېدا تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي اليها چلو باب خروج النساء والحجج الى المصلى باب دې بیان د جواز وتو د زنانو او د حایزو عیدګاه تا معنا
عیدګاه ته زنانی راتلی شي حایزیم راتلی شي کته چې په حایزي خموز نشته د نو څنګه برازي جواب یې څه دی دعا کې به شرکت کوي او جذبه د مسلمانانو با زیات اخکار کی دشمن دا جی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عافيه قال اهلت عن مقتل العواتق ذوات الخدور عن ايوب عن حفصه بنحي كان بخبله قال اوقات العواتق ذوات الخدور حيز المصلى ويعتزلن الحيز او پډړه بشي حاضر د عیدګانا او دلته وجه سره الګه کمزه کې چې موز کیږي الته بنکینی بر لکی کې دیشي چې د دوی د وجنه هغه مصلا ناپاک شي یو بل معنا دا کې چې کې دیشي په دې وخت تیر شي رز زیاتی او بدن ناپاکی خلیوی او د دې په ناز سره بل ته تکلیف نه رسی لغه پټاډي وکینی بیچاره گئے چلو وبه قال حدثنا عبد العباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد او اضحى وصلى ثم خطبا ثم اتى النساء ودعوهن وذكرهن وامرهن بالصدقه باب استقبال امام الناس في خطبه العيد مګه مخ کې ویلو چې د جمعې په خطبه کې با هم چې کوم ځکه امام قوم ته متوجي نو چونکی د اختر خطبه هم په شان د جمعې ده استقبال امام الناس في خطبه العيد وقال ابو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس حضرت خلق بالکل مخامخ خود ده خطبه ویلا چلو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن سلمة عن زبير عن شعبي عن براء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الى البقيع وصلى الى البقيع میدان دا او دا بقیع چې کوم ده کنه بقیع اغازه میدان چې کوم ده کې نن جنت البقیع ده جنت البقیع هغه د مدینه منورې مقبره ده او هغه زمانه کې بقیع دي چې میدان او چې حضرت بالته کې د اختر مزونه کوله او کنن لاري الله تعالی سره بوزي د باب السلام نه مخ کی وم نمبر گیټ په میز کې دیزه کې به حضرت مزونه کول او استسقاګانې وکول ها ډاکټر صاحب راځه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صلحای امت فصلى ركعتين دو رکعات مز اختر ہوگا ثم اقبل علينا بوجهه نو دا قسان دي مال سره دا کې مره مخه شابه تکړه شو فقال ان اول مسجد في يومنا هذا ان تاريخ صلاه ثم رجع فانحرف فعل ذلك فقد وافق سنه الامور قبل ذلك فانما هو شيء عجله لاهل ليس من المسلم شيء فقام رجل فقال يا رسول الله اذا ذبحت وعندي جزعه خير من مسنه قال اذبحوا ولا تفيوا عن احد بعد كتاب نپور کی تان پس جان مخ کلا باب العلم بالمصلى باب العلم بالمصلى باب دې په بیان د نخ جوړولو په زید عیدګاه ګور مولانا صاحبہ تاسو غلول خلق او منګه چې کوم د کنه د غرونو خلق نو په خوا به زموږ د غرونو کې داسې بنو چې مصلا وګرځولا هر ډیر مشکله به خبره هم دي خورونو ته جنازې راته غر نه وای کو ځکړه چې کته جنازه بیا به مل بیا پرته خېجولا ځکه داسې زیبونه چالتہ کہ کم سے کم 50 کسان 100 کسان 1000 کسان جمع نو اختر مزونه دی پارمون سے جوړ کا زم په دې علاقو کې سپینې ګټې موږ ته پکړای وایو سپینا ګټه نا به زیر دل تک خدا حال تک خدا حال تک خدا لږ نه بقاعده چې دا زی مختص للصلات ته نو معنا عیدګاه خاص کول جایز دي بی عیدګاه کې س عالم جوړول س محراب جوړول س ګټې خل دیوالګي جوړول دا جایز دي او ځکه پیغمبر علی السلام په زمانه کې عیدګاه کې عالم وو عالم معنا نخا او دا حدیث تامخ کې ویل دي بالکل دی ویل دي تکړه شاویل دي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد قال سمعت ابن عباس قال قيل له اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكان من الصغر ما شهدت حتى اتى العلم الذي عند ذلك كثير يصلي ثم خطبت ثم اتى النساء معه بلال فوالهن وذكرهن وامرهن بالصدقه فرأيتهن يهوين قصد کو مائل کول وبدون لا سنا يقذفن في صوب بلال
چې غرزول په صوب د بلال ثم انطلق هو وبلال الى بيت کوتلا چلو باب دې په بیان د واعظ امام سے النساء زنانه او تفرز اختر یعنی سمانه رجالو ته کی تقریر کین نساء تبم کی د دې وجنات چې پتا باندې چې څنګه رسول د احکامات الى الرجال دي هکذا رجل الى النساء هم دي نو حضرت علی السلام خدقه سوازونه کړو نو کې داسې ستاپدي زمانہ کې د پردي انتظامات کې دي شي نو لہذا نساء جمعی ترات دي شي جی وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم نبي ابراهيم الناصر قال حدثنا ابو رجاء قال اخبرني ابن زريع قال اخبرنا عطاء بن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم في فصلى فودع الصلاه ثم خطبا فلما فرغ من صلاه النساء ذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط صوبه تلقي فيه النساء صدقه قلت لعطاء زکات یوم الفطر دا چې ورزول هغه سرسایه قال لا ونسریا ولكن صدقه خیراتی معاملہ وا يتصدقنا حينئذ نو خیرات کو په دغه وخت تلقي فاتحها دا تا نه ځکه تلقي فاتحها نو دوی به غرزول اغلوي کړي خپلې فاتح هغه غټو ګوتو ته وي چې پاغي باندې غمې ني او خلق څوګر چلوي چلا څوګر سوي از کړوي تاسو چلے ورته څوګوي دلته سلای چې بالکل یو کړه غونی غمې پینی او خاتم هغه کړي ته وي چې غمې پیوي فص قربان ويلقين قلت لعباد وترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون او تا خبره او بادشاہانو باندې حق دا څه شه د چې دوی دا کار نه کوي دي کنه قال ابن جريج واخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان يصلونها قبل الخطبه ثم يخطب بعض خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي انظر اليه حين باغ وقت يجلس بيده يجلس مفعول حضرت يجلس الناس بيده حضرت مزن فارج خطبه ثم اقبل يشقهم بیا متوجی شو د خلقو ته یشقم تشلولی یعنی صفونو من روانو د صفونو په من روانو شق الصفوف یعنی صحابه ور لار ور کوله حضرت روانو جی حتى جاء النساء معه بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الايه یعنی دا آیت ته سورته ممتحنه وی هغه شپږ مسلې بیان کړي یباینک علی الله یشرک بالله شیئا ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا ياتونا ولا يقتلنا ولا ياتين ببهتان تفترون بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف بايعهن بس دایتوی ثم قال حين فرغ منها بیا نبی اسلام چاہتوی بانتن على ذلك تاسو ما سره په دې خبري وفا کوي تاسو ما سره په دې لوز کوي فقالت امراتون واحدة منهن يوزناني وي لم يجيبه غيرها بل چاونوي بنعم نعم جي او لا يدري حسن من هي یاد کړه لا يدري حسن من هي حسن بصری ته پته نشته چې دا څوک وا حسن ابن مسلم ته پته نشته چې دا څوک وا حسن ابن مسلم روایت کې دی طاووس شاګرد حسن ابن مسلم وی پتہ راتلی سے څوک دا بس قال حلما وی راشه لكنا فدان ابي وامي فتاسو زما مور او پلار قربان شي فيلقين الفتح والخواتيم في صوب بلال اچول دوی چلی کړي او غټي غټي ګوتای په جامو د بلال کې الخواتيم الاسلام غټي غټي ګوتای ها مته ته چې غټي ګوتای ها بس دام ته مخکې دا باب مخکې تیر شي یعنی باب دې بیان دي خبري چې یو زنانی لره پړونه نینو سبا کوي ادا حدیث مخکې تیر شوی دی چې تاسو وایي چې زنانی دي اختر لرازي
نو کې یو زنانه غریبي جلباب بینی نو سبا کوي نو حضرت بل زنانه په خپل جلباب کې غاړي سبحان الله سبحان الله شابه بجانا وبي قال حدثنا ابو مرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا من بمنا کول اخبر جنای ان یخرجنا یوم العید چوزی اخترتا فجات امرات نرالی و زنانا فنزلت قصر بنی خلف دا حدیث تا مخیوی شابه بنی خلف محل ترالا او خضی چشپک جهادونو کې شرکت کړو خاوند ټول جهادونو کړو دا حدیث تا مخیوی دی وی دې کنه دی مچوار شرکت وی دې کنه چلو شابه فحدثت دی زنانی بیانو کا ان زوج اختا بشک هغه لیور ورته ګند خور خاون اوخه هغه لوخه دی غزامان نبی صلی الله هغه دی اوخي یاد کړم نبی اسلام په مرګتیا کې سنته عشرت غزوتان دولس فکان اختها ماهو د دې زنانی مبلغ زنانی خور خاون سره وا په ست غزوات قالت داوی فكنا نقوم على المرضى منګه نگرانی کوله د بیمارانو ونداول کلمه او علاج مکو منګه د زخمیانو فقال یا رسول الله اعلی اهدانا باس ای په منګ باندې چا باندې ګناه زی ظالم یکن لا جلباب جلباب نی الله تخرج قال فرمایلی تلبس ها صاحبتها من جلبابها نواد غندي دیتا د دې گاونډنا د خپل صادر نام فليشهدن الخير ودعوه المؤمنين دعاګان د مؤمنانو ته قال حفصه فلما قدمت ام عطيه اتيت ازرال فسالت سميت في كذا وكذا قال النبي نام او اوس دا زنانه چې کومه ده حفصوی ام عطیه مزاج داو کله چې بده خبره حضرت ته منسوب کولا وی به ابي یا څنګه فقالت نعم او بابي زما مور پلار دی پیغمبر قربان شي وقل ما ذکرت النبي صلی الله علیه او ډیر کم خو معنا زیات کا او کله چې ودی ذکر کاو پیغمبر الا قالت بابي قل ما یعنی ما ذکر الا قال بي قال لتخرج العواتق ذوات الخضر وقال العواتق وذوات الخضر يعني اتقي العواتق ذوات الخضر یاوی العواتق وذوات الخضر نو معنا عواتق هغه زنانی چې پیغلی وی زنانه چې پیغلی او اختیار د مور پلان نه فارغ شي خود مختار شي او بل معنی العواتق تذکوي چې خدمت نه د دې د خدمت نه مور پلار فارغ شي ځان سنبالول شي قلت لا الحيض استفهام انکاری الحيض ايدا بیمار حیض بمزي بیاو کنا علیہ الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا ايدا حیض عرفات تنزي مزدلفه تنزي مینا تنزي جدي زینو تتلیشی نو عیدگاہ تمرات لیشی چلو ہاں کور نه خبراشي عیدگاہ تا خو هغه زید مانزه چې دی هغه نه په ډډه کینی او دغه وجه صدا چې دې په وجه سره بل خور ته تکلیفونه رسی یاد دې دی وجنا هغه مصلا ناپاک نشي شابه طالب جانا ابي قال حدث محمد بن مسنى قال حدثنا ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت ام عطيه ومرنا ان فنخرج الحيض والعواتق ذوات الخضور وقال ابن عون او العواتق وذوات الخضور فاما الحيض فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتدون مصلاهم باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى النحر والذبح يوم النحر بالمصلى باب بیان د نهر والذبح او د علالولو فرض د اختر بالمصلى پیدګه ګور علماء کرام د پیغمبر علی اسلام زندگی چوا د استاد او د معلم او د داعی وا نو حضرت په قربانیانی په مصلا کې کولې وجه سوا یو خدا چې چونکه تعلیم مقصود دی چې خلک د علالولو طریقه وګوري دیم دا چې عملی طور سره حضرت قربانی عمل صحابه او تخکار کی دریم خبره ایوب جان غداوا چالکا اختر تباد اطرافن غربا راغلو نو مستيقين غربا او تا غوخه ورسی اوس دیده کی امام بخاری کلا کلا دغه مزاج الاستدلال بالخارج
النهر والذبح یوم النهر بالمصلى باب کې نهر او ذبح دواړه راوړي دي ٹھیک شو لیکن حدیث ته بګوري نالته کان ينهر او يذبح بالمصلى نو حدیث کې تنوین دی یا تردید دی یا تنوین دی نو داولی نو زو ته جواب وکم چلو وفي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا قال حدثني كثير من فرق قال نافع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم او يذبح كان ينهر نهر بكو د اوخ ويذبح علال بالمصلى اوس دې کو سوال دی په باب کې نهر او ذبح دواړه جمع دي او په حدیث کې ينهر او يذبح دی دا او خل پاره تردید وی نو مانس شو الکا دلیل د مدعا موافق نشو علماء چې او نه دي اصل کې دا او په مان دی وو دی ينهر ويذبح بالمصلى ينهر ويذبح بالمصلى یو دیم دا دی چې اصل کې امام بخاری استدلال کې د خارج نه او جلد ثانی کې 833 کې اور روایت راځي او پای کې د دې خبره تصریح ده 833 وګوره 833 833 باب الأصحى والمنهر بالمصلى آٹھ سو تینتیس عن نافع عن ابن عمر بالکل سنٹر کان رسول اللہ یذبح وینہر بالمصلى لیکن اس نے پورے مقام سنٹر کی نصب ایدی سڑی بیا مخیدہ ورہ مولانا صاحب وکیر طالب جانا کلام الامام والناس فی خطبت العید باب د بیان د خبرو د امام او د خلقو په خطبه د اختر و اذا سئل الامام عن شيء کله چې تاسو چې د امام نه دیو مسلې او یخطب د خطبه وي جواب ورکول شي دا جایز دي ګوره علماء کرام ایوب جانا خبره واورته د معنا مسأله دا د چې آیا خطبه العید کا خطبه الجمعه او کنا بعضوی خطبه العید کا خطبه الجمعه چې جمعې خطبه شي په جمعه کې د جمعې په خطبه کې سوال جواب جایز نه دی لہذا د اختر په خطبه کې سوال جواب جایز نه دی بعض علما وایي چې نه جمعه کې جمود دی جم دی او عید کې توسودا نو معنا دا شو خطبه د جمعه کې سوال جواب نهست واما جمعه العید پای کې سوال جواب هست پای کې سوال جواب شته دیزه کې طالب جانا وکیدا مولانا زکریا رحم الله تقریر چا سخی نتیجه کې لیکل دي علامہ گنگوئی انور شاہ سے وی علامہ گنگوئی فرمائی چې اختر پدی خطبه کې توسودا جواب د سوال کول شي ٹھیک شو او شامی وی چې نشي کوله بیا انور شاہ سے وی اما الشامی نو هغه معاصرنا واما رشید احمد گنگوئی فهو اقوى من ابن عابدین الشامی دې ځکه لیکل نو چې کله تر اختلاف راغی په قول د ابن عابدین او د گنگوئی نو فترجیح لقول الجنجوحی قال الشیخ انور سمجھتا مخکنا وبه قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا منصور بن معتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاه فقال من صلى صلاه ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن تدخل الصلاه فتلك شاة اللحم فقام برزة بن رياء فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي عناقا جزعة الذي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. شاباش کنور پک سری خلاصول دي. وفي قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاه ان يعيد ذبحه فقام رجل ان يعيد ذبحه اے داد احناف دلیل چې قربانی واجب ده
چې واجب نه وي نو امر بالاعاده ولې شو. فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جیران لی زما گاونډیانو یو. اوس دې کې مخ کې د جیرانون خبر کې اختلاف دی. اما قال بهم خصاصه یا کوي جیرانون بهم خصاصه زما گاونډیانو چې لوګه په زیاته وا، یا اما قال بهم فقر یعنی جیرانون لی بهم فقر. ها جی وإما قال بهم فقر وتبعت فقال الصلاة وعندي عناق لي أحب إلى من شاتي لحم فرقت له فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسد عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثم خطبتم وذبحا وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد. باب دې بیان دغه چا چې بدل کلار کله چې واپس راځي د مزد اختر نه. ګوره علماء کرام د پیغمبر علی السلام عادت طیبه داو کله چې بختر مزلته نو تشریف به وړ په یو لارې واپسی په بل لارې وا په یو لارې بلار شي په بل لارې براشي. دا سنت بحمدالله تعالی په دې جمعه کې غادا کیږي چراشي په دې لارې او چوزینو په دې لارې بدل شو کنه د یو لارې باندې براغې نو په بل لارې باندې به تشریف وړو. دغه زمون په دې حاشیه کې نه وجوهات ذکر کړی. یو د وجوهاتو نه دادا چالکه دا دوار لارې مستقل شهادت بو کی دا لار بم گویو کی چې عبدالوارث په دې لارې تیر شوی دی او هغه لار بم گویو کی. دیم قول علماء کرام دا دي چې لار بغوي کې یو نو اهل د دې لار بغوي کې دوا. درېمه خبردار چې دې اهل د لارې لا د حضرت په دې تلو راتلو باندې برکات نصیب شي. برکات بسنګي الکه چې لوی شخصیت را رواني هغه د خدای رحمتونه وریږي هغه باندې برکتونه وریږي نو هغه بیا یو خو بل خو شندل کی هم کړه. او بل خبره آیا کې د خلق له د مسلې ضرورتي استفتاء به د حضرت نو کی. سلام خبره په دې لارې به قربا او فقیران له بصور کی کړه. اوسم چې تلور شي کنه او حرمین وتا دا شيوخ چې کله جمعې لراځي کنه مالدار شیخان په دې لار کې دې جيب کې ریالي په دې کې 15 ریالي چې په لار ځي کنه د خې طرف نه ته 15 ریال بس رواني ادا غریبان ور سره بچاله دا سره ایران شيخه زکه خو الله ولا ډیر صبر کړی دي. په نشو مولانا سیبا دریم داده ممکن د چې په دې لارو کې د اقرباو مقبري وي نو په دې لارې به د قبور ته دعا وشي په دې بل لارې باندې قبور ته دعا وشي. په نشو کنه او یا تفاؤلن دے تغییر حال ته اشاره ده چې الله زموږ حالت ته قلت نه کثرت تواړي. او څوک اظهار د شاعر اسلامیو ده څوک وي چې منافقین باندې غصه راشي او نه خبره ده چې دوی خمر وشي. چلو ماکه وبه قال حدثنا قال اخبرنا ابو سميه يحيى بن واضح عن خليفه بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق تابعه ابنه محمد عن خليفه عن سعيد عن ابي هريره وحديث جابر اصح. باب اذا فاته العيد. او دې کې سوال دا دی چې حدیث ته جابر اصح دی نو اصح د سنا اصح دی مقابل نشته دی. دې لپاره بڑا علما لیکي چې حدیث ته جابر اصح دی په مقابله دغه حدیث دا ابي هريره چې کوم سعید ذکر کړي دغه روایت سعید د ابو هريره ذکر کړي او دغه روایت جابر هم ذکر کړي نو حدیث جابر دا په مقابله د حدیث ابي هريره اصح دی. جی باب اذا فات العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيد يا اهل الاسلام وامر انس بن مالك مولاه. ګور علماء کرام ایوب جان وکیلا اذا فاتت العيد يصلي ركعتين بس دا شو سره نه جوړي خاله بین سطور غره. مسله دا کې کله یو سړی نه اختر مز پاتې شو نو آیا د اختر مز انفرادن کو دی کې دی شي او کې نشي کېدی. خوشوي
امام شافعی رحمه الله او د امام بخاری مسلک دا دی چې چونکی دا موز د اختر تمام اهل اسلام لده امیر غریب مصری دیہاتی نارینه او زنانه دا په ټولو باندې دی لہذا دا موز د اختر به ټول کوي ها کې د چا نماز د اختر با جماعت پاتې شي نو دې بزان د 2 رکعات موز کوي سره د تکبیرات زوایدونه او سړی به تکبیرات زوائد په جار وای او خزه به تکبیرات زوائد سرن وای نو امام بخاری د امام شافعی سے مسلک وای موافق دی چې فوت کېدو د اختر نه داخلك چې چان اختر پاتې شوی دی دوی ځان له موز کول شي انفرادن یو صلی رکعتین خو دې د کې چې کوم حاشدن دانه جوړیږي زبر دغه مطابق خبر وکړه اذا فاتت العيد والجمعه يصلي ركعتين یو سړی چې هغه نماز د اختر فوت شي نو دې په 2 رکعات موز کوي اعاده د اختر بکې لکه چې یو سړی نماز د جمعې فوت شي او دې اعاده د موز کوي او چې موز د اختر موز د جمعې چانه فوت شنه بیا به سکی امام مالک او شافعي وایي وشکنه امام احمد ابن حنبل دې بسلو رکعات کوي 2 رکعات وسلو رکعات کوي بعضی امیچنه جمعې موز 2 رکعات کوي امام سیبوی چې نه جمعې موز چې فوت شو نو ال الخلیفہ پاتې شو هغه ماسپخین د سلو رکعات کوي دا مینس کې دا حشا جمعې سره لګي اختر سره نه لګي وکذالک النساء دارنګ زنانا ومن کان فی البیوت ماشومان والقرآن باندې چانه لقول نبی صلی الله علیه وسلم هذا عیدنا یا الاسلام نبی اسلام د اعظم اختر د مسلمانانو چې اختر شه مسلمانانو نو نارینه مرال زنانو پکرال نابالغ مرال بالغ پکرال اصحاب امصار مرال اصحاب قرى دیہات مرال بس وامران ابن مالک مولاه ابن ابي عتبہ بالزاویہ دا زاویه چې بصری ته د شپږ میله فاصله کې یو ځای و فجمعلو ندی جمع ک خپلال وبني زامن وصلى كصلاه المصر وتكبيرهم دا چې موږ کله ک خارج چې موږ کې او سره تکبیراتونه جمع وکړه او تکبیرات پکې وي وقال اکرموي آل سواد باندو والا یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصلی الامام اگر باندو کی مصر کې چې موږ کیږي امام سره باندو کې بخلق امامان مقتدیان جمع کی چته لس کسانی کې 2 کسانی خپل اختر بو کی او منګه هغه مسله زمګه صدا قول دالی صاحب لا جمعه ولا تشریق الا فی مصر جامعین نماز په مصر کې کیږي باندو کې بن کیږي وقال اذا فاتوا لصلى ركعتين 2 رکعات وکي منګ ویو اذا صلى ركعتين مسنګي لکه تاسو د اختر اطلاع نا وخت ملا شو صلى ركعتين بعد الغد او څنګه یې غدن بعد هاذ اليوم او دا معنا نه ده چې صلى انفرادم 2 رکعات وکي ځکه هر موز لپاره شرایطي جمعه منفرد انفرادن نکیږي واکدا اختر انفرادن نکیږي چې قربان دي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليه وعندها جاريتان في أيام منى تضربان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه فانتهرهما أبو بكر فغشم النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى وقال عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر برن من غير بيغام أخم وأنا أنظر إلى الحبشة وهو يلعبون في المسجد فزجرهم عمر اورټل لا زنانا فقال نبی صلی الله علیه وسلم دعهم پریګه د دوی لرا امنن کی خطاب دی آغا مرګورو ته چې چا جهادي مشق کو امنن یعنی افعلوا امنن وشتل کوي تاسو په حالت امن مامونین بیغما من پښتو کومه کو وشتل کوي خ بیغما عمر تاسو منکی نه بیغم وشتل کوي بني ارفده یعنی یا بني ارفده بس اوس یعنی تفسیر دراوی دی چې امنن سمانه ده من الامن امن د مشتق د امن نه ده نو معنا
افعلوا بالامن یا بنی ارفدا قربان. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. باب دې په بیان د موضوع مخکې د اختر نه او رسو د اختر نه. ګوره علما کرام او صلحای امت کتابونو باندې وکړه آیا د اختر د مانځنه مخکې نفل سو حکم دی عند الاحناف مانځ د اختر نه مخکې نفل فی البیوت وفی المصلى لا يجوز البته بعد الصلاة يجوز في البيوت مز نمخ کی نہ اندن او نہ بار نفل نہ کیږي البته چې مز د اختر دیو کنه کی بیا نفل کینو کول شي. امام شافعی علیہ رحمت وی چې دا نفل د نکول مسأله چې دا فقط متعلق د امام صاحب سره سوئی یکرو للامام فقط امام بنا کی مقتدیان ځان لګای دي کنه. امام احمد ابن حنبل سے وہی لم يصل قبلها بس مخکې نشو کوله فی البيت او فی المصلى وبعد فی المصلى او فی البيت کولش. دارنګه امام مالک رحم الله فرمایي هغه وی یکرو قبل العید وبعدها فی المصلى فقط او قبل العید پکور کوم کولش. امام مالک سے وہی ٹھیک شو چلو. وقال ابو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس من كره الصلاه قبل العيد وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابي حسام قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفجر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. جی ابواب الوتر